अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा साहिब ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूब रब्बिल अर्द वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा व रब्बुकल अकरम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्ज़ों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो, और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम, न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम। मेरी ज़ुबां के वास्ते ताले खरीद लो, मेरी ज़ुबां के वास्ते ताले खरीद लो। करूँगा बात अदब के अंदर, करूँगा बात अदब के अंदर, जैसा कि सहाबा पे सलाम है दरूद के अंदर, और सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है, सहाबा की अज़मत का नारा वही लगाता है। हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, शुअला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शुअला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुँह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। और गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हो लेकिन, चढ़ती हुई सूरज की परस्तिश नहीं करता। रहता हूँ फ़कीरों की दुआओं का तलबगार, रहता हूँ फ़कीरों की दुआओं का तलबगार, शाहों से तमन्नाए सताइश नहीं करता। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता। मात ज़ुड़यम स्तागमुनु मिलमनु सरा खुशालियम, मात ज़ुड़यम स्तागमुनु मिलमनु सरा खुशालियम, जड़गुनी तरन्नुमयम तरानु सरा खुशालियम, खंदाम हम यवदा जड़ाम हम यवदा, खंदाम हम यवदा जड़ाम हम यवदा, पखुशी बयाबान की लीवनु सरा खुशालियम, औ कदम सरये शड़ंगवी पशड़ंग किए ब्यल ख्वंदवी।
قدم سره یې شړنګ وي په شړنګ کې یې بیل خوند وي د مینې په زندان کې زولنو سره خوشحال یم د مینې په زندان کې زولنو سره خوشحال یم او ضمیر مې د غلامو عادتونو مخالف دی ضمیر مې د غلامو عادتونو مخالف دی آزادو غیرتمنو پښتنو سره خوشحال یم آزادو غیرتمنو پښتنو سره خوشحال یم او ټیټ سترګې زندگی مې پکار نه د شیش محل کې ټیټ سترګې زندگی مې پکار نه د شیش محل کې مفتونه توت سنگر کې میړنو سره خوشحال یم توت سنگر کې میړنو سره خوشحال یم اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابو بکر عمر سمع و بصر عثمان و علی قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے من محبت الفت مؤدت عقیدت پنیت د عبادت په اوچت آواز درود شریف ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص مؤسس وبانی ومہتمم مدرسہ تجوید القرآن برادر مکرم میزبان مکرم جناب قاری سمیع اللہ صاحب لائق صد احترام نمونہ اسلاف ہر دل عزیز شخصیت شیخ القرآن والحدیث فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد ظاہر صاحب دامت برکاتہم العالی لائق صد احترام جناب مولانا قاری ارشاد صاحب ذی قدر جناب حافظ محمد اکرم صاحب ہر دل عزیز شخصیت برادر مکرم جناب مفتی سعید اللہ صاحب لائق صد احترام رفیق مکرم جناب مولانا عمر باچا صاحب برادر مکرم مدرس جامع محمدیہ مٹا مغل خیل حضرت العلامہ مولانا مفتی تیمور حقانی صاحب دامت برکاتہم العالی دیگر علماء کرام طلباء عظام غیور عزت مندو مسلمانانو ختم القرآن په مناسبت سره مونږ او تاسو مدرسه تجوید القرآن کی شرکت کړي دي رب کریم دې د قرآن عظیم و شان دا ختمونه په خپل دربار عالیه کې قبول منظور کړي محبت سره امین وایي په اوچت آواز امین وایي څه خلک وي اہل السنت والجماعت مسلک اعتدال اکابر علماء دیوبند وی آمین بالجہر نمانی نند دی خبر اقرار اوکی مونگ علماء دیوبند دا آمین بالجہر قائلیو او پا اوچت آواز آمین وایو اللہ دے دا ختمون قبول کی پا اوچت آواز پا بلند آواز زسوکم خبکوم نا پا اوچت آواز مونگ دا آمین بالجہر قائلیو مونږ د امین بالجار قائل یو خدا غیزه دادی غیر مقلدین و نزه خطا دی اغازه نه دی توجه اغازه نه دی چې امام په جمع کې ولد دوالین مقتدیان و سره په منځ کې په اوچت آواز وی آمین هغه په اوچت آواز د آمین ځای په دعا کې دی اغازه دادی الله دې دا ختمونه قبول کړي اعتراض په زید تاسو امین بالجهر نه درځي الله دې دا ختمونه قبول کړي اوچت آواز پا بلند آواز پا بلند آواز اور امید دے
تاسو داسې امین بالجهر وکړه ستاسو د کلي به نه یادم چې خفه کېږي نه تاسو داسې امین بالجهر وکړه چې د غیر مقلدینو پلار څه کوي نیکه به هم اوسه پورې په امین کې داسې جهر نه کړي چند گزارشات موقع مناسبت سره ستاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته زه ډبل توجه غواړم کومه توجه حضرت شیخ صاحب بهترین انداز کې سنکات او ډیر جوور انداز کې وعظ وکړ رب کریم دې موږ ټول د عمل کولو توفیق نصیب کړي خو تاسو داسې بې ذوق بې شوق بې محبت ناس په پته نشته چې په زور راغلی په تکلیف راغلی موږ پروګرامات زیات تر پنجاب کې اٹک ټیکسلا کملپور کې په پنجاب کې چې دا داسې پروګراماتو کې د عوامو کم ذوق کم شوقي کم مینه محبتي د خلکو کم دادي کې پی کې لا هغه ترتیب نه دی برابر ما چې تاسو جایزه واغسته د نیمه نه زیات کسان دلته وددي د نیمه نه زیات ود راغلي ود خو به هر حال چې دا کوم ود کسان دي دا لک په محبت سره سبحان الله وای قاری سمی الله صاحب ما وی ود کسان سبحان الله وای جواب ټول راک مطلب دا دی ټول ود دي تازه هغه د نوخار او د اٹک نه ودود لپاره راوستم خوړه مې پدې خوشاله شه چې دلته ود خلکم سبحان الله ویل شي خو چې ود کسان سبحان الله وای ویخ کسان بسنګ وای په اوچت आवाज په بلند आवाज ما ته پټ ډیر زر لګي سبحان الله سره لادت نه ټول عمرم زنده‌باد مرده‌باد سره تیر کړی دي پته نشته چې چا سره هم د زنده‌باد چغې والی خو به هر حال د خان په حجره کې چې د خان نوم واخلي خوشحاليږي د ملک په حجره کې چې د ملک نوم واخلي خوشحاليږي مسجد زما د رب کور د مسجد کې چې د رب نوم واخلي بیا په محبت سره پوچت आवाज سبحان الله اور ته د سبحان الله د فضیلت نه خبري راشه د پیر حزب الله جان صاحب خانقاه تراشه راشه د مفتی مختار الدین صاحب خانقاه تراشه د مفتی فرید رحمت الله علیه خانقاه تراشه زما پیر او مرشد علامه عزیز الرحمن هزاروی صاحب خانقاه تراشه دیوبند پاکستان دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیت تراشه چې تا ته پته ولګي چې په سبحان الله سره ملاويږي جامعه عثمانیه تراشه دارالعلوم سرحد تراشه دارالعلوم شیرګل تراشه دارالعلوم گجرات تراشه بنوري ټاون تراشه اشرف المدارس تا راشا خیر المدارس تا راشا مدرسه عربیه رایبن تا راشا جامعه حفصه تا راشا لال مسجد جامعه فریدیه تا راشا راجا بازار پنډه تا تعلیم القرآن مدرسه تا راشا چې تا ته پته ولګي چې په سبحان الله سم ملاويږي اور کډیر چل نه درځي وخت در سره نه تبلیغ کې سیروزی لاړ شه چې تا ته په سیروزه کې امیر صاحب دا خبرو کی چې څوک یو ځل سبحان الله وایي په یو ځل سبحان الله باندې په جنت کې دومره غټه ونه لګي چې سل کاله عربي اسمنډ وي د هغه ونې سوري د هغه ونې سوري دومره غټه ونه ستاسو په دې باجوړ ایجنسي نختر کې شته دومره غټه ونه ستاسو شته خو چې چا سبحان الله ویری دا اغې د پاره شتا نیم منټ مخ کې وی نشته اوس وشتا ما بیان نه دي شروع کړی سو پر چې ویخ نه اوس نیم منټ مخ کې تاوی نشته اوس وشتا او په سبحان الله اجي صاحب دا د مسلم شریف روایت ته صرف ونه نه ملاويږي د جنت په کوم ازمکه چې داونه کړلې شوی دا ونه ملاويږي د جنت غزمکه ملاويږي 100 سال چې عربي اسمنډ وي دومره غټه ونه پاکستان 4.5 लाख مربع میل دی زویم دا اس د تورخم په بارډر ودروا انډیا ته ورلمخ کا یو میاش کې دن با دا اس د پاکستان نه پوری وتی یو کنه نه پاکستانم پکې ټول ستاشه خو ماوی حدیث کې اس عربي راغلی اس نه چې د باجوړ نه اس بوزي عربي اس ودروا انډیا ته ورلمخ کا یو میاش کې دن پاکستان کې پوری وزي د پاکستان نه زیات رقبه 7 پاکستان نه 10 پاکستان نه 100 سال چې عربي ګوړه دوړ ولګي دومره غټه ونه د اغاز مکه ملاويږي پته ولګي په سبحان الله باندې جنت کې ونه ملاويږي جنت کې زمکه ملاويږي تا حیات آباد پیزوان کې پلاټ واغست ځان در نورخ شو
پېښور کې د پلاټ واغسته ځان درنه ورک شه باجوړ کې د پلاټ واغسته ځان درنه ورک شه بهیریا ټاون اسلام آباد کې د پلاټ واغسته ځان درنه ورک شه سبحان الله ویلو باندې جنت کې ونم ملاویږي جنت کې پلاټونه ملاویږي په اوچت آواز په بلند آواز شکر دے مولانا ظاہر سے دا پلاٹونو لالچ میں ور کټولو وی سبحان الله ما ته پته ولګی دا الله دلته په باجوړ کې مستاسو پلاټونو نصیب کو په جنت کې زما د بیان زما د تقریر زما د وینا زما د لستلو نه د اوریدو اهمیت زیات دی اوریدو اهمیت جسم انسانی تا وګورا شکل انسانی تا وګورا اعضاء انسانی تا وګورا صورت انسانی تا وګورا رب کائنات هر انسان تا زبان یو غوګونه دوور کړي زبان یو غوګونه ټول مو وای د چا چې دوه غوګونه هغه زر زر جواب راکوي زبان یو غوګونه د بازو پکې غوګم یو دی زبان یو غوګونه اجی سے پیو زبان کلام کیگی پیو زبان گفتگو کیگی پیو زبان وعظ کیگی پیو زبان ذکر و اذکار پیو زبان باندے درس و تدریس پیو زبان باندے دعوت اور تبلیغ کیگی مراد حاصلے گی مقصد پورا کیگی زوائم سنگ چے پیو زبان باندے په یو زبان باندې خبرې کیږي عمده شان سره زما که د هر چا په جسم کې یو غوږ څنګه چې په یو زبان خبرې کیږي په یو غوږ باندې اوریدلم کیږي په یو غوږ اوریدل بیا زما سوال دی او د ټولو نه دی دا غوږونه دوه ولې دي رب چې یو زبان دی راکو اسپیټالم ډک د جیلم ډک دی یو زبان دی راکو غوږ به دی یو راکړیو دا دویم غوږ زائد ولې دی دا دویم غوږ اضافي ولې دی دا دویم غوږ زیاتی ولې دی دا دویم غوږ ایکسترا ولې دی دا دویم غوږ سیوایی ولې دی پته ولګېده غوږونه دوه ځکه دي چې د بیان وینا لوستلو نه د اوریدو اهمیت زیات دی اوریدو اهمیت نزوک شوق مظاہروں کے دب مزہ نہ کئی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو پسینے میں شرابور ہو اور ذلہ باجوڑ نختر کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے لہذا تو ٹولو توجہ شتا کما توجہ ڈبل کما توجہ نن بم پته ولګی چې تاسو ډبل توجه څنګه د بهر حال کله چې دنیا ته قرآن نو راغلی نبی آخر زمان دنیا ته نو راغلی هغه دور کې ظلم عام بے حیائی عام وا خون ریزی عام وا دجل اور فریب هغه دور کې عام و خون ریزی عام وا عدل نو صداقت نو هغه دور کې حیا نو عفت نو وفا نو عدالت نو سخا نو سخاوت نو په هغه دور کې صدق نو صداقت نو دلیری نو بہادری نو خون ریزی عام بے حیائی عام بدماشی عام وا خلق وی د جاہلیت دورو مای مولانا صاحب دا خبره لګه زړه شو تاسو توجه غواړم کله چې قرآن دنیا ته نو راغلی نبی آخر زمان دنیا ته نو راغلی هغه دور خلق وی د جاہلیت دور جواب را کې ما سره وای هغه دور د جاہلیت دور نو هغه دور د جاہلیت دا پتا اعتراض دستا توجه غواړم دنیا ته چې قرآن نو راغلی نبی آخر زمان نو راغلی دا خبره زړه شو دا مو وایا چې د جاهلیت دورو ها دا منم د قرآن نه جاهلو دام د سره منم د پیغمبر د تعلیماتو نه جاهلو لیکن هغه خلق مکمل جاهلان نو ولی ته وګوره یو ابو جهل ته وګوره دا هغه دور خلق زی سمج زی فهم دا هغه دور خلق پویده اجي صاحب دا هغه دور خلق پویده خو جواب راکه په دنیا پویده پس پویده دنیا پس پویده ته نه پویده نن خلق شعرونه وی دا هغه دور خلق شعر اور شاعری کې دومره مقدم وو شعر اور شاعری کې دومره وړاندې دا هغه دور خلکو به شعر جوړ ک شعر به ولیک د خانه کعبه په درشل به راز وړاند تمامه دنیا به چیلنج کړه چا د اغه د شعر جواب پیش کول نه شو د اغه د شعر جواب ته دا
هغه دور خلق نه پوهېده. ما د رحمان بابا مزار په خوا کې مدرسه تبلیغ القرآن و سنه کې د رحمان بابا د مزار په خوا کې ما وی بابا عبدالرحمن رحمت الله علیه موجود دی، خوشحال خان خټک رحمت الله علیه موجود دی، شاعران نن موجود دی. د هغه دور خلق شعر اور شاعری کې دومره مقدم وو. ستا په درس نظامی کې کتاب دی سبع معلقه د جاهلیت د دور کتاب دی کنه دی؟ وایا دی کنه دی؟ ته د جاهلیت دور ته خو ادب دغه دور د کتابونو نزده کې جاهلیت دورم. ما د 400 شیخ الادب سے په موجودګۍ کې د شیرګړ مولانا قاسم سے په موجودګۍ کې دا خبره وکړه. ته هغه دور کې خلق نه پوهېده. د هغه دور کتابونو ته په درس نظامي کې وې هغې نه توجه هغه دور کې شعر اور شاعري کې دومره وړاندې. او یو خبره بله کوم، دا خبره زما په لار مخې ته راغله، ما بله موضوع باندې راغلم. توجه زما خو تعلق ختم نبوت سره ما خبره د ختم نبوت کوله، خو زه به بات کې وګم. بهرحال صرف ابو جهل درته ویم چې ابو جهل څومره پوهېده. ابو جهل ته نه پوهېده، ابو جهل دومره پوهېده. ابو جهل خپل نوم ابو الحکم حاجي صاحب ملک صاحب ته به جرګه ماري، ته به فیصلې کې د دوو خلکو منځ کې به روغه راولي.